که ستاسو سره دا څیزونه موجود دي نو تاسو ته به د بېنظیر روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. که تاسو نوي کسان او که زاړه کسان که تاسو د ډېر وخت نه دا روپۍ الی او که وس تاسو روپۍ شروع شي نو په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي که دا څیزونه ستاسو سره موجود دي. ځکه د هغو له طرفه چې دی د دې ستاسو نه تپوس کېږي. ځینې کسان چې دی هلته کې دروغ وایي بیا وایي موږ سروی کړو او موږ د دې لپاره اهل نه کړو او موږ ته دغه روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. نو تاسو غریبانان نه یئ چې د هغو په لیسټ کې تاسو غریبانان نه شئ نو دغه روپۍ چې دا به تاسو ته میلاویږي. که په هغې کې ستاسو مالي حیثیت برابري نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو دا کم څیزونه دي دا راته په دې ویډیو کې یم. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو راغلی مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. نو د دې لپاره خو هر سړی چې دی هغه رجسټریشن کوي چې موږ ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاو شي. خو په دې کې ځینې کسان ته دغه روپۍ میلاویږي او ځینې داسې کسان دي چې هغو ته دا روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. نو کله چې تاسو دفتر ته لاړ شئ نو هلته کې ستاسو نه داسې ځینو دی چې هغې تپوس کوي ستاسو مالي حیثیت چې دی هغه معلوموي. خو ځینې کسان چې دی دغه ځای کې دروغ وایي وایي زموږ کور خپل نه دی. هلته کې کور خپلي او دی وایي زموږ کور خپل نه دی زموږ په کور کې پنکې چې دی دا نشته فریج نشته داسې قسمه قسم دروغ ورته وایي. هغه شیزونه چې دي دی په کور کې موجود دي. نو چې دغه شیزونه موجود دي او هغه هلته معلومات وکړي لکه د کور وس معلومات وکړي او کور ستا خپل او ته ورته هلته کې ویلی چې پردی دی. ځکه چې هغه بهر تپوس کوي نو د هغې پته لګي که اوس ورته فریج ووایې نو کور ته خو دننه هغه نه راځي. دغه شانته که د پنکو حساب ورته خوا دې خوا کې نو د هغې خو نه راځي. خو ځینې داسې څیزونه دي چې هغه آنلاین پراته دي. لکه اوس ستا ګاډی اخیستی او ګاډی ستا په شناختي کارډ باندې او ته هلته کوې چې زما په نوم باندې ګاډی نشته نو هلته که خو هغو سره په ریکارډ کې پروت دي نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. دغه شانتې د بینک د اکاؤنټ هم اکثر تپوس کوي. نو د بینک اکاؤنټ په هغې کې ستاسو پیسې پرتې نو هم به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. دغه شانتې که ستاسو د ایزي پیسې د جیس کې شي هر یو دغې خو چې اکاؤنټ او په هغې کې روپۍ پرتې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. ځینې کسان خو به وایي چې دا خو د هر یو کس د ایزي پیسې او د جیس کیس یا د نور اکاؤنټونه چې دي دا موجود دي. که موجود دي خو چې په هغې روپۍ زی راځي نو بیا به دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. ځینې کسان هغه بیلنس چې دی ډېر زیات استعمالوي. لکه د ټلیفون لپاره چې دی لوډ چې کم کوي نو ډېر زیات د میاشتې استعمالوي. نو که د 1000 روپو نه یا د 2000 روپو نه تاسو سیوا استعمالوئ نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. ځکه چې د دې هلته هغو ته پته لګي چې دی دومره پیسې چې دي دا استعمالوي لکه په لوډ باندې چې دی د استعمالوي. دغه شانتې ځینې کسان دي د هغو سره پاسپورټ ته هغو بهر ملک ته ځي راځي. نو چې بهر ملک ته ځي راځي دوی هم دلته کې دروغ وایي زموږ خاوند چې دی هغه په کلي کې دی بېروزګاره دی. نو د دغه خبرو چې دی هم پته لګي. ځینې کسان یې پاسپورټ ورسره یې تله راغلی په چوټۍ باندې راغلی یا رجسټریشن کوي یا کینسل راغلی نو دغه کسان چې دی د دې لږ صبر وکړي. ځکه چې پاسپورټ ستاسو سره موجود وي نو ستاسو رجسټریشن چې دی دا به نه کېږي. لکه د مسافرو ځینې کسان دي هغه سرکاري نوکران دي. نو سرکاري نوکر په کور کې چې دی هم رجسټریشن چې دی دا نه کېږي. یا ورته پنشن راځي لکه کس موجود وي ریټایر شوی او پنشن ورته راځي نو هغو ته چې دی هغو ته به هم دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو که دا قسمه څیزونه ستاسو سره موجود دي یا تاسو ته دغه شانتې روپۍ راځي نو په دې طریقه باندې چې دی تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. او د دې پروګرام دپاره چې دی تاسو نه شئ اهل کېدی. بل لا ځینې کسان د هغو بچي چې دي هغه به بهر ملکونو کې دوی وایي موږ په خپله نه یو نو هلته کې ستاسو د بچو ډیټا چې دا هم راوکاږي. ځکه که هغو ودونه نه کړي نو هغو ته هلته کې پته لګي چې دغه روپۍ چې دي دا د دې جیب ته راځي. د دې جیب ته راځي نو د دې د وجې نه چې دی هم ستاسو اهل کېده چې دي دا بیا ګران دي. نو بیا داسې تکلیف خلکو له هم ورکوئ نه دفتر ته ځئ. ځکه که تاسو دفتر ته لاړ شئ هلته رجسټریشن وکړئ نو دا روپۍ چې دي دا تاسو ته نه میلاویږي. که ستاسو په نوم باندې ګاډی که بینک اکاؤنټ یا لوډ زیات استعمالوئ دا قسمه کارونه تاسو کوئ نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. که زاړه کسان دي او که نوي کسان دي دا دوباره اندراج چې دی دی هم د دې لپاره شروع کړی دی. هغه چې موږ د دې مالي حیثیت وګورو نو د دې پتر باندې به ستاسو مالي حیثیت چې دی دا به ګوري. نو کوم چې زاړه کسان دي هغه به د دې پتر باندې وځي او نوي کسان چې کم دي هغه به رادننه کېږي. اوس د هغو سره دغه شیزونه چې دي دا موجود نه دغه کارونه چې دي هغه کوي نو هلو به هغو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. ځینې کسان وایي موږ خو لوډ او هر سره چې دي دا زموږ سره نشته خو اکثر د هغو سیمې د هغو په نوم باندې او استعمالوي بل. نو که ستاسو سیم بل څوک استعمالوي نو هم په دغه هر سره چې دي دا په تاسو پسې حسابېږي. نو کوشش کوئ چې په خپل سیم باندې دغه کار ونه کوئ. په خپل شناختي کارت باندې دا قسمه کارونه چې دي دا ونه کوئ. که نه دغه هر سره چې دي دا په تاسو پسې حسابېږي او تاسو ته به د بېنظیر روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي.